بد نظر دا لګي، بد نظر دا لګي. او د دې تایید زمونږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا بد نظر اوخ کټوي ته رسي او انسان ګور ته رسي. اوخ کټوي ته رسي یعنې اوخ ته یو سړی داسې بد نظر وکړي او د ده د اوخ خوښ شي او دې د برکت دعا ماشاءالله جزاک الله سبحان الله الحمدلله دا ونه وي، نو حدیث مبارک کې د غشي په شان د په دې څیز باندې لګي. نو په دې اوخ چې دا نظر ولګي نو دی بیمار شي، مړ شي، کټوۍ ته ورسي، خلک یې لاړي. انسان باندې چې نظر ولګي نو دی مړ شي، بد نظر. نبی اسلام وی فرمایي چې دا انسان ګور ته رسي او اوخو کټوۍ ته رسي. نو د دې حدیث نه هم معلومیږي چې بد نظر د دې خپل اثرات شته دي. بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې العین حق، نظر حق دی، بد نظر حق دی. ابو سهل بن حنیف رضی الله عنه د یو پیره کمیس وباسل او لمبلې، د وجود د ډیر زیات ښایسته و، وجود یې مزیدار و. نو عامر بن ربیعه رضی الله عنه د ورته وکتل، چې د ورته وکتل نو ورته یې وی ما خو داسې ښایسته وجود د بل چا نه دی لیدلی، ستا دا وجود خو ډیر زیات ښایسته دی. نو سهل بن حنیف رضی الله عنه بیمار شو او تبه چې کوم دی شروع شوله او ډیره زیاته تبه چې کوم دی کېدله. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګېدله. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سهل بن حنیف رضی الله عنه را وغوښتو او ورته یې وی اودس وکړه، چاردام وکړه. نو چاردام یې وکړل او ورته یې وی د چاردام دا اوبه په لوښي کې جمع کړه. نو هغه اوبه سهل بن حنیف رضی الله عنه په لوښي کې جمع کړلې او بیا هغه اوبه وړلې، هغه چې کوم دی په عامر بن ربیعه رضی الله عنه باندې د پاسه ورواړولې. چې هغه پې ورواړولې تبه یې ختمه شوله، روغ شو. او نبی علیه السلام بیا ته وفرمیل خلک دا خپل رور ولې وجني؟ مطلب یې دا و چې تا نظر دا بد نظر دی ولې کړی دی، نو خلک دا خپل رور ولې وجني؟ او بیا ورته وفرمیل چې ستا د ده نه زړه ښه شوي نو تا ورته د برکت دعا ولې نه کوله؟ د برکت دعا به دې ورته کړې وه چې بارک الله یا ماشاءالله. ځکه بعضې روایتو کې ماشاءالله راغلی دی چې کله ستا د یو انسان نه، د یو حیوان نه، د یو کور نه، د هر یو څیز نه ستا زړه ښه شو نو ماشاءالله ووایه. نو د دې هغه نظر، هغه بد نظر هغه به چې کوم دی ختم شي. بعضې سترګې ډېرې خرابې وي، هغه چې سړي ته مخامخ وګوري نو عربو کې داسې خلک وو چې ځان به یې وږي کو وږي، 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې به یې ځان وږي کو. او چې داسې اوښ ته به یې وکته ډېره مزېداره غوښه یې ده، اوښ په پټک باندې را پرېوت، پټک باندې به را پرېوتو، خلکو به حلال کو، ځان له به هغې غوښه وخوړه. دومره تیز نظرونه. نو نظر دا چې کوم دی حق دی، خو د نظر نه د بچ کېدو دپاره د سورې قلم دا 2 آیاتونه نه دي. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دا آیاتونه اوې په مریض باندې شوف کی نو په ده باندې لګېدلې نظر هغه الله تعالی ختمي. او دغه رنګې دا اخري کل صورتونه دا چې کوم دی 3 پیري اوې مریض باندې شوف کی، اوبو باندې شوف کی، مریض باندې شوف کی، هغه اوبه اوس کی، نو انشاءالله لګېدلې نظر په دې سره چې کوم دی ختمېږي. تفسیر قرطبي لیکلي دي چې د اهل سنت والجماعت د ټولو علماو په دې خبره باندې اتفاق دی چې بد نظر شته دی، بد نظر دا شته دی او د بد نظر نه نقصان رسي. نو ځکه یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته دا وصیت وکړو چې تاسو داخلیږئ نو په یوه دروازه باندې مه داخلیږئ، په جدا جدا دروازو باندې داخل شئ. نو د دې نه دا خبره معلومیږي چې د نظر بد نه انسان خپل ځان بچ کوي، نو دا ښه خبره. د نظر بد نه خپل ځان بچ کوي، د بچ کولو دپاره څه تدبیر استعمالي نو دا ټیک دي، دا مشروع دي چې دی د نظر بد نه بچ شي. څنګه چې سړی د مضر خوراک نه ځان ساتي، د زهرو نه یو سړی ځان ساتي، دغه رنګې چې کوم دی د ګولۍ نه ځان ساتي، د یخنۍ او د ګرمۍ نه ځان ساتي. د دې نه چې انسان ځان نه ساتي انسان بیماریږي. نو دقه شان د نظر نه هم که یو سړی خپل ځان بچ کول وغواړي نو دی د دې دپاره څه تدبیر اختیارول، څه طریقه اختیارول، تعویض وغیره، دم وغیره، یا داسې انداز اختیارول چې څوک په تا باندې بد نظر ونکړي، نو دا جایز دي. یوسف علیه السلام ورته وفرمیل
او دا توکل خلاف هم نه دي که یو سړي وي چې توکل خلاف دي پیغمبر نه زیات توکل په الله تعالی باندې بل چا شته دی خو نه یو سړی اسباب به استعمالي دنیا کې یو سړی زهر راوالی ګوټي دي چې مړه به سر سه الله تعالی کوي نو هر څه الله کوي مسبب الاسباب الله دی په هر یو چیز کې اثر مؤثر حقیقي الله دی خو اسباب هم الله تعالی پیدا کړي دي نو د دې اسبابونو انکار نشته دی د اسبابونو انکار نشته دی بعضې خلک وایي زما ډېره کلکه عقیده ده زه په نظر باندې یقین نه کوم نو عقیده الحمدلله زموږ د ټولو کلکې دي خو د سبب چې کوم اسباب الله تعالی پیدا کړي دي نو هغه اسباب به استعمالی ځکه د دنیا دارالاسباب ده سړي دا عقیده چې هر څه الله تعالی کې واقعي چې مؤثر حقیقي الله دی کو الله ستا د ده بد نظر په تا باندې نه لګي نو نه لګي خو که لګي نو لګي نو دې ټولو زموږ عقیده ده خو اسباب دا دي چې ته د دې نه خپل ځان بچ وساته دغه سهار او ماښام چې کومې دعاګانې د هغې اهتمام وکړه نو که یو سړی د دې دپاره هر قسمه تدبیر استعمالي جایز تدبیر نو دا جایز دی او دا مشروع دي بله دا چې د کوم سړي مثال په طور نظر لګي او دته پته ولګېده چې زما دا نظر لګي او زما د دې شي نه زړه ښه شو نو د باندې بارک الله ماشاءالله ویل واجب دي خو دې دا ونه وي نو دې به یو کس ته نقصان د ده د وجې نه ورسي نو دا کس په دې باندې ګنهګار دی ماشاءالله جزاک الله سبحان به د الله نوم به علي دې کس ته به د برکت دعا کوي نو په دې سره به دې د ګناه نه بچ کېږي او که نه دې قصدن آمدن خلک نظر کوي نو د باندې بارک الله واجب دي د برکت دعا پې واجبه ده هغه د ونه کړله دا سړی عند الله ګنهګار دی درېیمه مسله د دې آیت نه دا ثابتېږي چې که یو کس ته پته وي چې دې بل کس ته د دې کس نه تکلیف دی نو دې کس له پکار دي چې دا بل کس خبردار کړي چې تا ته ګوره د دې کس نه تکلیف در رسي تا د دې کس نه تکلیف در رسېدله خبردارول پکار دي په دې ګناه هم نشته دی دوه کسان لګیا دي د درېیم کس ته قتل سلا کوي او څلورم کس راغی واورېدله نو دې به دې مقتول ته وایي چې دې لا قتل شوی نه دی ده ته به وایي چې ګورې دا دوه کسان ستا د قتل سزا تدبیر جوړي او ته خپل ځان د دې نه وساته خپل ځان خبردار کړه نو په دې کې ګناه نشته دی ځکه دی د دې کس خیر لټي نو ډېرې مسلې د دې نه دا ثابتېږي دا ټولې مسلې د دې نه ثابتېږي د دې آیات چې بد نظر لګي او د بد نظر دپاره څه تعبیر اختیارول څه تدبیر اختیارول چې دې د دې بد نظر نه بچ شي دا هم جایز دي د دې دپاره تعویض کول او د دې دپاره چې کوم دی دم کول دا هم جایز دي ځکه جعفر رضی الله عنه دوه زامن دا ډېر زیات کمزوري نبي علیه السلام راغی ورته وفرمیل وي د دې څه علاج وکړه په دم تعویض وغیره سره په تعویض وغیره سره د دې علاج وکړه نو په تعویض سره علاج کول دا جایز دي خو په هغه تعویض چې په هغه تعویض کې شرکیات نه وي شرکیات پکې نه وي د قرآن او د سنتو موافق وي نو دې باندې علاج کول دا جایز دی